الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے پھر کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے زما مشرانو کشرانو تاسو ټول د مبارکباد مستحق یې کوم کسان چې په دې ختم کې شریک شلل په دې تراو کې شریک شلل او هغه کاریان کوم چې تاسو ته پورا قرآن په دې تراو کې واورو دا ډېر د خوشحالۍ محفل دی او ډېر د خوشحالۍ پروګرام دی دنیا کې مختلف پروګرامونه مختلف محفلونه هغه د خوشحالۍ وي دغه شانې د اولاد په باره کې هغه هم ډېر داسې وختونه راځي چې هغې باندې والدین هغه خوشحالېږي لکه یو ماشوم چې پیدا شي نو والدین یې خوشحالوي بیا چې کله هغه خبرې شروع کړي نو بیا یې والدین خوشحالوي کله چې بیا هغه ګرځي نو بیا یې والدین خوشحالوي لیکن یو وخت داسې راشي چې بیا دغه بچی د ګاډی چلی او والد ورسره ناست وي پلار ورسره ناست وي نو دا پلار یې خوشحالېږي بیا داسې یو وخت راشي چې دغه زوی ټولو نه غټه خوشحالي هغه دای چې زوی مخکې او تراو کې قرآن اوري یا مونځ کوي او پلار ورپسې شاته ولاړي دا د والد لپاره او د پلار لپاره دا ډېر یو د خوشحالۍ مقام وي دا او دغه پته هغه چاته لګي چې چا بچي هغه حفظ کړی وي او پلار چې دی هغې پسې ولاړي لمونځ یې کړی وي تاسو هغه پلار ته تپوس وکئ چې دا څومره دی خوشحالۍ مقام دی بیا انسان تاسو که چا نه تپوس وکئ چې ته کامیابي غواړي که ناکامي غواړي نو تا ته به هر یو کس دا ووایي چې زه کامیابي غواړم هر یو کس دنیا کې هغه دا غواړي چې زه کامیاب شمه خو بیا د ځان په زړه کې د کامیابۍ لپاره مختلفې طریقې ایښي د ځان له یو سوچي دی کله وایي چې زه تعلیم وکړم او نوکري راته میلاوه شي نو زه به کامیاب شمه کله دی وایي چې ما سره پیسه راشي او زه مالداره شمه نو زه به کامیاب شمه کله دی وایي چې زما بنګله وي او ما ته بنګله میلاوه شي نو زه به کامیاب شمه او دی دا کامیابېدل ولې غواړي د دې لپاره غواړي چې ما ته زندګۍ کې سکون میلاو شي د ځان له په ذهن کې یو خبره ایښې وي چې زه به سبا نوکر شمه زما به 50-60 هزار روپۍ تنخوا وي نو زما زندګي کې به سکون وي کله دی وایي چې ما سره به غټ ګاډی او ما سره به بنګله خو زما ولې هغې سره به صحیح زما په زندګۍ کې به سکون وي لیکن الله پاک څه وایي د الله قرآن څه وایي چې سکون الله په شیشې کې ایښی دی قرآن کې الله پاک وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب چې خبردار که تاسو چېرته سکون لټوئ
نو د سکون هغه الله پاک خپل په ذکر کې خېدي. بیا ذکر نه څه مراد دي؟ ذکر څه ته وایي؟ نو دغه قرآن کې الله پاک فرمایي ذکر نه څه مراد دی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. چې موږ دغه ذکر دا نازل کړی دی. ذکر نه مراد قرآن دی چې موږ دا قرآن نازل کړی دی او موږ دغه د قرآن محافظ یو او د دې حفاظت کوونکي یو. ذکر نه مراد هغه قرآن دی. بل ځای کې الله پاک وایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. چې چا چې زما د ذکر نه اعراض وکړو، زما د ذکر نه خوله واړوله، نو هغه زندګي د هغه معیشت هغه مونږ بیا تنګ کړو. نو بیا چې دی کوم سکون پسې ګرځي، دی چې خپل په زندګۍ کې کوم سکون غواړي، هغه سکون هغه د ده نه غیب وي. هغه سکون هغه بیا د ده نه غیب وي. نو پکار مونږ له دا ده چې مونږ که سکون غواړو خپل په زندګۍ کې، نو هغه الله پاک په قرآن کې مونږ ته وایي چې سکون چې دی هغه په قرآن کې دی. دنیا هغه ګټل، هغه جمع کول هغه منع نه دي، لیکن هغې لپاره علماو څه شرایط مقرر کړي دي. دنیا یو دا اصول دی، که ته دنیا پسې ګرځي او یې رس کوي، دا